سورة الانعام آیت نمبر 35. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. صدق الله العظيم. تیرو آیتون مبارکو کی اللہ جل شانہ د مشرکینو او د منکرینو د قیامت مذمت بیان فرمائل. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا د تسلی د پارا دا او فرمائل چې د دې منکرینو او د دې کفارو د خبرو د وجنه ته غمجن کېږه ما دوی چې ستا تکذیب کوي په حقیقت کې دوی د الله جل شانه د آیتونو تکذیب کوي. دا ستا تکذیب نه بلکې د الله تبارک وتعالى د آیتونو تکذیب دي. او بیا د تسلی د پاره دا هم فرمایل چې تا نه مخکې هم ډېر پیغمبران تیر شوي دي، هغوی سره هم دغه معامله شوې وه، د هغوی سره هم دغه ظلم زیاتی شو، د هغو هم داسې تکذیب شو، خو هغې صبر وکړو تر دې پورې چې زموږ مدد ورته راورسېدو. او څوک هم د الله تبارک وتعالى کلمات بدلولی نشي. او تا د پیغمبرانو واقعات هغه راغلي دي. نن چې کوم آیتونه مبارکه دي په دې کې هم الله تبارک وتعالى دغه مضمون بیانوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکوي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دوی له دعوت ورکو نو مشرکینو طرفنا روزانه داسې مطالبات مخ ته برالل. دوی به کله وی چې دا مکه مکرمه دا فراخه کا، دا خار دا کلو کا، او کله به وی چې دا صفا چې کوم غونډې دا غر دی دا د سرو زرو جوړ کا، او کله یو شانتی چې بدی مکه مکرمه کې باغات ولګوا، نهرونه جاری کا، کله یو مطالبه کله بل مطالبه کله بل مطالبه، ټول هغه مطالبات چې کوم صرف او صرف په ضد او عناد باندې مبنیو، هغې کې د دوی مطلب د هدایت لټول نو چې مونږ هدایت لار اختیار کو. یو نیم کس دې دپاره بعض کفار دې دپاره چې دی هغوی معجزه طلب کوي د پیغمبرانو نه چې دوی په ایمان وروړي. د دغه مشرکینو مقصد ایمان وروړل نه بلکې صرف او صرف ضد او عناد. لہذا الله تبارک وتعالی په هغه وخت کې د انبیاء کرامو په لاسونو باندې معجزه ښکاره کوي چې کله د کفارو اراده دا وي چې را مونږه معجزه وي ایمان وروړو، او چې کله د کفارو اراده صرف او صرف ضد او عناد وي نو بیا الله تبارک وتعالی معجزات نه ښکاره کوي بلکې د هغوی هغه مطالبات هغه رد کوي. نو په دې ځای کې هم مشرکین رالل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کله به وي چې دا صفا دا غونډۍ دا د سرو زرو جوړ کا، او کله به وي چې دا مکه مکرمه دا خار دا فراخه کا، او کله یو مطالبه کله بل مطالبه. الله رب کائنات خپل محبوب پیغمبر ته فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې غمجن شو او زړه کې دا راغی چې کاش
ما د دې مشرکینو دا مطالبات پوره کړې وي او دوی ته دا معجزات ښکاره کړې شوي وي کیدای شي دوی ایمان قبول کړی وي ځکه د الله محبوب پیغمبر په خپل امت باندې حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ډیر زیات حریص د دې خبرې چې زما د امت زیات نه زیات خلک چې د ایمان وروړي او د جهنم د اور نه بچي دغه درد او فکر چې د الله محبوب پیغمبر چې کله د شپې په تهجد باندې مانځه ته ودرېدو ازواج مطهرات فرمایي د ډیر زیات غم او درد د وجنه د الله محبوب پیغمبر چې کله جړا به کو سلګي والی د سینې مبارک نه د کټوي د خټ کېدو او د غوخي د سوزیدو بوی براغي سرنګ چې په اور باندې کټوي کې خود لشي هغه خټ کیږي د الله محبوب پیغمبر په ځل کې د خپل امت لپاره بداسي درد او داسي فعا او داسي جړا به کو خپل امت لپاره چې د زړه بعد کټوي د خټ کېدو په شانتي اوازونه او دغه سي د غوخي سوزیدو په شانتي با خوشبو او بوی براله دا د امت درد نو لہذا الله تبارک وتعالى تسلی ورکړي زما محبوب پیغمبر ته دغه خلکو د پاره دومره غمجن کېږه ما کچري دوی د پاره ته داسې هم وکي چې پزمکه کې سورنګ وباسي او یا چې د اسمان ته بره پوړې اوخیږي او بره پغې باندې بره اوخیږي او دوی چې کوم مطالبات کوي کوم معجزات غواړي هغه ولا وروړي هم نو بیا هم دوی ایمان نه وروړي او کچري الله رب کائنات غختلي نو دا ټول انسانیت دا په هدایت باندې راجمع کړي وي بلکې دا الله تبارک وتعالى قانون دا دی چې وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر رب کائنات حق هم واضح کړي دي او باطل هم واضح کړي دي او فطرتن هر انسان دا په توحید باندې پیدا کړي دي کل مولود یولد علی فطرت الاسلام هر پیدا کیدون کی معصوم چې پیدا کیږي دا د اسلام په فطرت باندې پیدا کیږي او د هر انسان په زړه کې د توحید هغه چراغ فطرتن موجود وي فلابويه او يهودانه او ينصرانه بیا د مور پلار تربیت پوری خبره د مور پلار اولاد د اولاد تربیت داسې وي چې يهودي ته جوړ شي یا نصراني ته جوړ شي خو فطرتن انسان چې پیدا کیږي د اسلام په فطرت باندې پیدا کیږي او د هر انسان په زړه کې د توحید چراغ موجود وي صرف هغه بلول غواړي هغه ته چې د توحید پیغام رسول غواړي ګینه فطرتن انسان دا په اسلام باندې پیدا کیږي بیا چې انسان کم ماحول اختیار کی کم یاران دوستان اوساتی کم خلکو سره تعلق اوساتی داغه تعلق اثر داغه دوستانی اثر او داغه مرګرتیا اثر په بنیاد باندې د انسان اخلاق او داغه عادات او داغه معمولات داغه مطابق جوړیږي ځکه د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې المرء علی دین خلیله هر کس د خپل د دوست په دین باندې وي چې کوم څنګه کس سره دوستانه کوي یو فاسق فاجر سره دوستانه کوي یو غیبت کوون کی چغلخور سره دوستانه کوي یو ظالم جابر سره دوستانه کوي یو کافر مشرک سره دوستانه کوي نو خود به خود په قلار غیر محسوسی طور باندې داغي عادتونه بتا کې راځي او کچری یو نیک صالح انسان سره تعلق جوړ کی تقوادار او پرهیزګار او منځګزار انسان سره تعلق جوړ کی د خو عادتونو والا او خو خصلتونو والا انسان سره تعلق جوړ کی نو غیر محسوسی طور باندې داغه غ عادتونه او خ خصلتونه با خپل باندې استاد باندې هغه اثر انداز کیږي نو لہذا الله تبارک وتعالى فرمای کچری ما غختلی نو دا ټول انسانیت په هدایت باندې ما را جمع کړي خو زما محبوب پیغمبر ته د ناپوه خلکو نزان مو جوړوا د دوی په اسلام نه وروړو باندې ته غمجن کیږم او بهشکه هغه خلک چې کم اوري حق اوري نو هغه چې د اسلام وروړي مسلمانېږي او چې کوم دا مړی دي دا کافران
دوی با قیامت په ورځ به الله تبارک وتعالى مخه تبارا پاسول شي او هغه طرف ته ورګرځول شي. وان كان كبر عليك اعراضهم او کګران وی پتا باندې مخ اړول د دوی د کافرانو مخ اړول پتا باندې ګران وی نو فإن استطعت كتقد لري د دې چی ان تبتغي طلب کړي نفقا یو سورنګ فی الارض نفق سورې ته وي سورنګ او سلما یا اندر پایا فی السماء اسمان ته فتاتيهم بیايه چروړي دوی ته نخه یعنی زمکه ته لاندې دال شي یا بر اسمان ته وخجی په خپل باندې دوی له معجزه وروړي بیا هم د اسلام قبلینا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى او غوستل الله جل شانه خامخا جمع کړو د دوی لپاره په هدایت باندې ک الله تبارک وتعالى غوستلی نو دا ټول ودی په هدایت باندې فلا تکونن من الجاهلین پس مکه غته د ناپوه خلقونه فلا تکونن من الجاهلین پس مکه غته د ناپوه خلقونه د قران کریم ترجمه چې مونږ کوو د هر لفظ هغه معنا مونږ بیانو چې کوم صحابه کرامونه تابعینونه مفسرین نقل کړي هغه الفاظ د هر لفظ معنا باندې ځکه هر یو لفظ چې د چا سره نسبت بدل شي نو دغه معنا بدلیږي. لفظ محبت دی دغه لفظ یو محبت لفظ دی خو چې فرد بدل شي نو دغه نسبت او دغه معنا بدل شي. لفظ محبت چې کله ضرور مبارک راشي نو دغه معنا جدا ذهن ته راځي. لفظ محبت وی چې کله خور مبارک ذکر شي نو ذهن ته یو بل جذبه راځي. او لفظ محبت چې کله مور مبارک راشي نو پزړه کې سبل شان دي سوچ او فکر راشي د ادب او د احترام. لفظ محبت چې کله د پلار مبارک راشي نو په ذهن کې د عقیدت او د احترام یو بل جذبه راځي. لفظ محبت چې کله د خپل خزي مبارک ذکر شینو په دماغ کې او په ذهن کې سبل شان دي جذبه هغه زړه ته راځي. یو لفظ دی خو چې کله افراد بدلیږي نو معنا او مفهوم او داغه هغه تصورات بدلیږي. دغه سي من الجاهلین دا جهالت لفظ دی چې کله دی نسبت بدلیږي نو داغه معنا بدلیږي. نو چې کله دی نسبت انبیای کرامو ته وشي نو بیا معنا ناپوهی وي. زما محبوب پیغمبر د ناپوه خلکو نه ځان مو جوړاوه نو دی به جاهل معنا ونه کوي. ځکه د قران کریم د معنا د پاره د استاد نه زده کړه دا شرط دی. د الله رب کائنات قانون دا دی چې کتاب الله رجال الله دوه یو زیرا لګل دي. چرته هم دا سینه د شوي چې الله تبارک وتعالى کتاب را لګلی او استاد ور سره نه را لګلی دا سینه د شوي او دا څه شوي چې د یو کتاب د پاره ډیر پیغمبران را لګل دي د یو کتاب د پاره ډیر استادان را لګل دي. خو کتاب بغیر د استاد نه الله تبارک وتعالى دنیا ته نه درا لګلی. دی وجنه کم خلق چې بغیر د استاد نه کتاب زده کوي په خپلم گمراه کیږي او نور خلق هم گمراه کوي. د الله تبارک وتعالى قانون او طریقه دا ده چې کتاب الله رجال الله یو زیرا لګل دي. وان كان كبر عليك او كغران وی پتا باندې مخړول د اعراض او مخړول د دوی فإن استطعت ان طاقت لري د دې چې ان تبتغي نفقا چې طلب کړی یو سورنګ فی الارض پزمکه کی او سلمن یا اندر پایا فی السماء په اسمان کی فتاتيهم بیایا پس تروړي بیتا معجزه نخه ولو شاء الله کوختل الله جل شانه لجمعهم على الهدى نو خامخا جمع کړو دوی لرا په هدایت باندې فلا تکونن پسمکه غت من الجاهلین دنا پوهنا. صدق الله ربنا تقبل منا.